الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو، دا بازیره.com دی او زه اقبال خان یم. کتونکو په تحصیل بریکوٹ کې پوره 6 کاله بعد دغه تبلیغي اجتماع چې دا منعقد شوه د اپریل په اولنۍ هفته کې، په دې کې به په لکونو خلک چې دی هغه به پکې شرکت کوي. د دې خدمت روان دی. دلته کې دغه پنډال تیاریږي، په زرګونو خلک هره ورځ راځي او دلته کې دغه خدمت کوي. څه ملګري را سره موجود دي، د هغو نه تپوس کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم سلام. د کوم ځای نه راغلي؟ زه خو جی د وډیګرام یم. شکر الحمدلله چې زموږ په دې بریکوټ په دې سوات دا کې د اجتماع راله. دا خلک ډېر قسمتدار دي او ډېر دغه دي، پوه شوې. او موږ پس پوهېږو نو خو بس خدمت له راغلي یو د الله د رضا دپاره، چې الله پاک زموږ نه رضا شه، په دې ملک کې امن امان راشي او دا هر څه خدای پاک سوال به کوو چې هر څه برابر شوی. دغه د اجتماع کېږي په دې بریکوټ کې او نورو مسلمانانو ته هم درخواست دی چې راشي خپل حصه پکې والي، نو په دې به الله پاک ډېر اجر ورکړي. نو دا ډېره ښه خبره ده چې موږ هم پکې موقع راغله، موږ پکې هم خپل خدمت وکړو. ملګري اول خو راته خپل نوم ووایه، بیا راته دا ووایه چې د کوم ځای نه راغلي. زما نوم ناصر دی او زه د وتکي نه راغلی یم. نو په څه غرض باندې د تبلیغ اجتماع دې ځای ته راغلي؟ یاره دا خو ښه خبره ده زموږ د ټول لپاره، په دې خبره چې دلته کار وکړو او نور ملګرو ته هم خواست کوو چې راشي او دلته خپل بھرپور سات ورکړي. دلته فلحال دا دغه برابروي، خو نور هم د چا ګاډي نو راوستی شئ. خدمت خبره ده، چا سره ټیکټري دیني راولئ چې دا کاڼي پې صحیح شي که نه، او دا ځای بالکل برابر شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم فیض الله دی، عثمان آباد سره تعلق ساتم او موږ په دې وجه راغلي یو دلته کې الله پاک زموږ نه راضي شي، موږ خپل خدمت کوو. بل دا خبره چې ټول مسلمانان د راغونډ شي، یو اجتماعي کار دی. الرحمن الرحیم. موږ د بریکوټ د پنډال ته راغلي یو د خدمت لپاره. دا 6 کاله بعد په دې باندې دا اجتماع بیا شروع ده او دې لپاره خدمت ته موږ ټول ول راغلي یو. چا څه په وس کې که هغه پکې سامان راوړی شي، څوک پکې کار کولی شي، چا سره ګاډي ماړي چې څه دغه نو هغه په دې کې چې شرکت وکړي، دا د دې ډېر لوی اجر ده چې تر قیامته پورې به د دې اجر دا روان وي او زموږ به پکې ثواب کېږي چې دې نه څونه جوماتونه وځي، دې نه څونه دا سروزوله خلک وځي، په دې ټولو کې بیا زموږ حصه وي.